الرحمن الرحیم. ګوره موږ علامه د اسمو تر دې نه مخکې ویلي وه، په هغې کې یو دوه پاتې شوي چې یو علامه د اسم تثنیه او یو جمع وه. نو موږ چې ماشوم په دې باندې پویه کوو، موږ ورته وایو چې بچې هر هغه شیز چې هغه دوه کېږي، یعنې کلمونه موږ کلمان یې جوړ کړو، دوه کلمونه، نو دا دوه کېدلو دا هم چې کوم دی نو علامت د اسم دی. نو د خپل ځان د ماشوم د چې کوم دی نو مثالونه ورکړو، لکه ګوره کتابون د چې کوم دی نو کتابانې، کلمون کلمانې، غلامون غلامانې، تلمیذون تلمیذانې، استاذون استاذانې. دې طریقې سره ماشوم ګوري چې بچي دا استاذانې، دا کلمانې، دا غلامانې او ولدانې، دا چې کوم دی نو سری دا دوه کېدل د علامت د اسم دی. ورته بیا وایو چې څنګه دا تثنیه علامت د اسم دی، نو دغه شان چې کوم دی نو سری دا جمع کېدل علامت د اسم دی. لکه کلم دی، نو دا کلم نه چې کوم دی نو موږ کلمان یې جوړ کړو، نو هم د دې تثنیه چې کوم دی دلته جمع راغلی چې هغه اقلام دی، نو دا اقلام دا جمع کېدل دا علامت د اسم دی. دغه شان د کتاب نه چې کوم دی نو کتابانې او کتبون، دا کتبون چې کوم دی نو سری علامت د اسم دی. دغه شان د مسلمون نه مسلمانې او بیا مسلمونه، نو دا مسلمان علامت د اسم دی چې تثنیه ده، او دا مسلمون علامت د اسم دی چې دا سره دا جمع ده. نو دا ماشوم د موږ خو بچي چې دا تثنیه او دا جمع چې کوم دی نو سری دا علامت د اسم دی. وګوره چې کله ماشوم سره موږ په دې کې اجرا کوو چې دا تثنیه او دا جمع ورته موږ په اجرا کې څنګه ورپېټ کوو، اجرا به ورسره څنګه کوو، نو ماشوم به موږ دې ځای ته راوړو. ګورئ جاءني الرجلان الصالحان، لومبې خو ماشوم د چې کوم دی نو موږ ساده ترکیب وکړو، په هغې باندې دې پوه کړو، لکه څنګه چې مخکې ترکیبونه سلسله هغه وچلېدله. بیا دې ورته ووایو بچي چې دلته کې ته ماته ووایه چې دا الرجلانې په دې کې چې کوم دی نو علامت د اسم څه دی، نو دې وایي چې ګوره یو پکې علامت د اسم الف لام دی، یو چې کوم دی نو دا دلته کې موصوف واقع شوی دی، د صالحانې لپاره موصوف واقع شوی دی، یو پکې علامت د اسم چې کوم دی نو موصوف دی، او درېیم علامت د اسم په دې کې چې کوم دی نو فاعل دی چې دا فاعل واقع شوی دی. ښه بچي څلورم علامت د اسم پکې څه دی، نو دې ته بیا راولو چې دې کې څلورم علامت د اسم چې کوم دی نو تثنیه ده، ځکه الرجلانې رجلون رجلان دا تسنیم چې کوم دی نو علامت د اسم دی. نو په دې طریقې سره ماشوم د موږ د خپل ذهن نه ډېر مثالونه یا تسهیل النحو کې چې کوم دی نو په هغې باندې وچلو، بلکې د تثنیې ترکیبونه چې ډېر راغلي نو هغه په طریقه دولسریه جزء اول کې راغلي، د هغه ځای ته ورواړو، په هغې کې دې ورته ترکیب وموږو او بیا دې ورته علامت د اسم په هغې کې دا وښیو، او دغه شان چې کوم دی ورته د جمع نام وښیو جاءني المسلمون. ګورئ لومبې ساده ترکیب وچلو، بیا چې کوم دی نو المسلمون کې دې موږ تپوس وکړو چې المسلمون کې علامت د اسم څه دی، نو یو پکې الف لام راغلی دی، بل پکې فاعل راغلی دی، او درېیم پکې چې کوم دی نو جمع راغلی ده. دا جمع چې کوم دی نو څه ده، علامت د اسم دی. نو په دې طریقې سره په ماشوم ته چې کوم دی نو څه کېږي، د علامت د اسم به دا ټول په ټوله باندې ده یاد شو دی، په اجرا کې به دې کې په کتاب کې به وچلېږي. خو بجای ته دې موږ داسې وکړو لکه څنګه چې عام طریقه کار دی چې په ماشوم باندې موږ راټو لګوو، او 15 شپږ میاشتې پس بیا هغه ته ترکیب شروع کړو، هغه پې بیا چې کوم دی کتاب کې ورپېټ کوو. نو چونکې موږ ماشوم ته عربي ښیو او رټه پې موږ په اردو کې لګولي، نو ماشوم بیا هغه چې کوم دی نو دماغ نه راخلي، نو هغه اجرا کې هغه شانته روانېدی شي. نو د دې په ځای باندې به ښه دی چې ډایرکټ ماشوم چې کوم دی موږ څه وکړو، په اجرا کې چې کوم دی نو وچلو. او چونکې متقدمین فرمایي مو چې رټه چې کوم دی نو دا تعلیم نه لري، د رټې نه چې څومره ماشوم وساته نو دومره بسیه هغه به ښه وي.